انسان وای چې یاره زه عاشق رسول یم د عشق لومبی دغه دا ده چې د ده په مخ باندې سندي که بغیر د دې یو انسان اعلان وکړه چې نبی علیه السلام دپاره سر قطع کولو ته تیار یم ګیرې خریلې وک پکا ټکا دروغجن دی زما محترمو. نو خبره مې دې پورې کوله زما محترمو چې هغه 15 کسان الله وعده کړې ده په دې کې سره ده دی چې ته اوده کېږې الله زما رب هم وعده کړې ده خو که ته اوده کېږې د شپې دا یو خبره کوم بس ټایم مختصر دی وایي کله چې اوده کېږې دا نیت به وکې الله تمام انسانیت چې ما سره معاملات راغلي دي خدایا ستا د رضا دپاره مې معاف کړي دي الله او سم لاستم ځکه ربه ما ته پته نه لګېږي چې زما صبحي سترګې غړېږي که الله ما ته پته نه لګیږي چې په دنیا کې زما نور رزق شته کنه الله ما ته پته نه لګیږي چې په دنیا کې زما نور ساعت شته کنه زما پیغمبر یو صحابي ته لاس ونیو ګوته نبوت والا لاس ورته ونیول شو ګوته ورته ونیول شوه زما پیغمبر د صحابي په شان کې وفرمایل دا صحابي پکا ټکا جنتي دی زما محترمو. صحابه حیران شو. خبرې ته توجه کوئ دا یو خبره کوم ټایم مختصر دی ځکه تاسو باندې لګیم نه ځکه سبحان الله هم نه وایي وی هغه صحابي په باره کې د عشره مبشرون هم نو عشره مبشره هغه صحابیان دي چې په دنیا کې ولا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د جنت زیرې ورکړی دی چې صحابو په تاسو باندې رب سلام ووایي الله ویلی دي چې په دا 10 صحابو باندې ما جنت واجب کړی دی ټول شوق سره سبحان الله. بیا هم سبحان الله کې بعد پکې سبحان الله نوی په دې ورته ځان بد ښکاري وایي هغه صحابي چې نبی علیه السلام اشاره وکړه چې جنتي دی یو صحابي ورپسې ولګېده د ده خو داسې اعمال هم نشته چې د نورو صحابو نه زیات خو تپوس کوم د کې څه داسې کمال دی توجه کوئ خبرې ته څه داسې کمال دی چې نبی علیه السلام نبوت والا اشاره کړې ده نبوت والا دستې ورته نیولې دی چې دا سړی پکا ټکا جنتي دی وایي هغه صحابي ورغې ده ته وایي ما تا سره میلمه کېږم ما ځان سره میلمه که وایي صحابي یې ځان سره میلمه که 3 ورځې میلمستیا وکړه چې 3 ورځې پوره شوې دا صحابي میلمه ورته وایي بهی د نورو صحابو په شانتې ستا اعمال هم د نورو صحابو غوندې دي د نورو صحابو د اعمالو نه جدا اعمال بر اعمال خو ستا هم نشته وایه زما پیغمبر آقای نامدار احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ستا ته اشاره کړې ده په دست نبوت باندې چې دا سړی جنتي دی وایه څه کمال دی چې تا ته نبی علیه السلام د جنت اشاره کړې ده هغه ورته جواب ووی قسم دی ما کې هیڅ کمال نشته لیکن یو خبره را پکې ده چې دا زه هغه ډېر حیرانتیا سره وکتل وایه څه خبره ده ورته وی صرف دا خبره ده زه چې د شپې اوده کېږم دا عزم کوم چې الله څومره انسانان دي چې ما سره معامله راغلې ده الله ستا د رضا دپاره مې معاف کړي دي خدایه سبا پته نه لګي خاص ستا د رضا دپاره ما ورته د معافۍ اعلان کړی دی ګویا د دې د وجې نه الله زما دپاره د جنت د دننه کېدو انتظام کړی دی زما محترمو. نو خبره دې پورې کوم زما محترمو 15 کسان ما یاد کړه الله د جنت ته دننه کېدو وعده کړې ده کوم کسان چې د وخت راغلي هغې ته پته هم لګېدلي چې څوک مې یاد کړي دي اوس په دا 15 کې به ته څنګه را دی ځان به دا 15 کې څنګه دننه کې الله باندې به ځان څنګه بخې الله باندې به خپل مغفرت څنګه واجب کې د هغې وجه دا ده زما محترمو چې د دنیا وخت مختصر وخت دی ډېر مختصر وخت دی اکثر ته سوچ وکړه موږ کور کې ګړۍ لګولې ده د ګړۍ دا دغه ستن چې ته خاموشۍ کې وورې ټک ټک کوي زه ویم ټک ټک نه کوي دا کټ کټ کوي ستا د زندګۍ نه یو سکنډ یو ساعت کمیږي ته خوشحاله شي نن دعوت له روانې ما نن مې ښه خوراک وکړه زه ویم ستا دا رزق لیکلی شوی ګویا کوم کسان چې خوراکونه ډېر کوي رزق زر زر دنیا کې ختموي د دنیا نه تګ زر دی زما محترمو د دنیا په خوشحالو باندې مه خوشحالېږه عارضي خوشحالي ده ابدي خوشحالي نه ده خوشحالي صرف اور صرف ابدي خوشحالي دا د جنت خوشحالي ده الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي واخر